أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا زمانگا درس نمبر دے 120 یوصل شلم نمبر درس دے درم سپارہ دا سورة البقرہ آیت نمبر 283 283 د سورہ بقری. دا آیت هم د مخ کې سره تعلق ساتي. الله رب العالمین فرمائی وَإِن كُنتُمْ او کچرتئی تاسو علی سفرین په سفر باندې ولم تجدو کاتبا او نمومی تاسو لیکن کے نمومی تاسو کاتب او لیکن کے. دا د سفر او دغه شان د کاتب د نموندلو قید د ډیر ضرورت د پاره دی. په حدیث سره دا ثابت ده چې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودي سره خپل اصغره په غاڼه کې خوا په دیرشه اوږې وربشو باندې او پای کې ورسره دغه اصغره په غاڼه کې ایښودې وه. غاڼه څیز نه په ټولو مذهبونو کې پیدا اخیستل دا جایز نه دي چې د دې نه به پیدا نه اخلي چې کوم غاڼه شوی څیز دی د هغې نه هغه مرتهن څه پیدا نشي اخیستلی. ګوره یو راهن دی یو مرتهن دی او یو هغه څیز مرهونه ده. مثال په طور باندې ته په سفر یا د سفر نه علاوه او کاتب نشته دی لیکون کې نشته دی چې لیکل وکړي. مطلب دا چې ضرورت ورته ډیر دی او هغه ټیم کې ته د چا نه قرض اخلي یا چا له قرض ورکې نو که ته د چا نه اخلي قرض اخلي نو هغه له په ذمهوارۍ کې د اعتماد دپاره او هغې ته ګاڼه ویلی کېږي مرهونه ورته ویلی کېږي. یو چیز ورله ورکه چې څو پورې دا تا سره یي دا به څو پورې ستا قرض ما تا ته واپس کړی نه نو دا به تا سره هغې پورې یي چې کله ما تا ته ستا قرض ستا دین ستا قرض واپس که نو واپس کې به ما ته دغه چیز نو دا څوک چې دا کم چیز ورکوي دا چیز ورکوي یعنی دا قرض اخیستونکي د مدیون دغې ته راهن وایي دغې ته راهن ویلی کېږي. او چاله چې ورکولی کېږي او دغه شان د کې کم یو انسان نه ته قرض اخلي کم نه قرض اخلي دائن دی نو هغې ته ویلی کېږي مرتهن. او دا کم چیز چې ورکې د اعتماد دپاره چې قرض زه ستا نه خورمه دغه قرض دا به تاله واپس در کومه بلکې تا نه مې اوس پیسې واخیستلي ستا را باندې قرض دی بیرته به در کومه خو دا شی په اعتماد کې ځان سره واخله نو هغې ته ویلی کېږي مرهونه چیزه مرهونه ورته ویلی کېږي ګاڼه ورته ویلی کېږي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي وَإِن كُنتُمْ کچرتئی تاسو علی سفرین په سفر باندې ولم تجدو کاتبا او نه مومی تاسو یو لیکون کې فرهان مقبوضه نو جایز دي ستاسو دپاره ده چې واخلی ګاڼه قبض کړی شوي. فرهان مقبوضه جایز دي ستاسو دپاره ده چې واخلی تاسو ګاڼه قبض کړی شوي. ګاڼه واخلی او ما تاسو ته وی چې ګاڼه هغه څیز ته ویلی کېږي چې د کم قرض اخیستونکی دی هغه قرض ورکوونکي له دا کم چې د داین دی هغه لی ورکړي د دې دپاره چې ستا روپۍ کله تا ته زه واپس کم نو ته ماله دا چیز بیا بیرته واپس راکړي. نو الله رب العالمین فرمایي فرحان مقبوضه نو جایز دا چې واخلي ګاڼه قبض کړی شوي.
فإن امنا پس کچرته اعتماد وکړل شو فإن امنا کچرته اعتماد وکي بعضکم بعض استاسو بعضن په بعضو باندې فلیؤدي الذی نو ادا دی کی هغه کس اوتمنا چې په هغه باندې اعتماد کړی شوی دی اعتماد پې کړی شوی دی امانت او خپل امانت لره ولیتق الله او ودیریږي د الله تعالی نه ربه چې د رب دی الله تبارک وتعالی فرمایي بعضې په بعضو باندې اعتماد وکي او د قرض معامله راغله نو پکار دا ده چې چا باندې اعتماد کړی شوی دی چې خپل امانت ادا کړي او دارنګې په امانت کې خیانت ونه کړي ځکه امانت کې خیانت کول دا د منافقانو کار دی د منافقانو خوی خصلت دی ولیتق الله ودیریږي د الله تعالی نه ربه چې د رب دی ولا تکتم الشهادة او مه پټوئ ګواهۍ لره ومن یکتمها او چا چې پټه کړه دې ګواهۍ لره فإنه آثم قلبه یقینا ګناهګار دی زړه ده فإنه آثم قلبه یقینا ګناهګار دی زړه ده زړه ځکه ګناهګار دی چې پټول په زړه سره کیږي نو هغه محل د ګناه دی زید ګناه دی ګوره مخکې ویل شو که اعتماد وکي بعض استاسو نه په بعضو باندې یو په بل باندې اعتماد وکي مطلب د اعتماد او د اعتبار د وجه نه لیکل ونه کي او ګاڼه چې کوم نه هغه نه طلب کوي نو پکار دره چې دی په دې امانت کې خیانت بیا ونه کي د بل کس هغه تا سره دومره ښه وکړه چې لیکل در سره نه کوي اعتبار دې په تا باندې اعتماد دې په تا باندې او دغه شانده کې ګاڼم درنه نه اخلي نو پکار تاله داره چې په امانت کې خیانت ونه کړي الله تبارک وتعالی فرمایي ګناهګار به زړه د چا ګواهي پټه کړله ځکه دا محل د دې دی او په زړه کې خلک پټول کوي والله بما تعملون علیم الله تعالی په هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ ډېر ښه پوهه دی وإن کنتم کچرته تاسو علی سفرین په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا او نمومی تاسو لیکونکې په رهان مقبوض نو جایز دا چې واخلی تاسو ګاڼه قبض کړی شوي فإن امنا کچرته اعتماد وکړه بعضکم ځینې ستاسو بعضن په ځینو نورو باندې فلیؤدي الذین ادا دی کی هغه کس اوتمنا چې اعتماد کړی شوی دی په هغه باندې امانت او خپل امانت لره ولیتق الله ودیریږي د الله تعالی نه ربه چې د رب دی ولا تکتم الشهادة او مه پټوئ ګواهۍ لره ومن یکتمها او چا چې پټه کړه د ګواهي فإنه آثم قلبه یقینا ګناهګار دی زړه ده والله بما تعملون علیم الله تعالی په هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ ډېر ښه پوهه دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين